مازیګر دې څه جدا رانه جانان دی څه د جمع مازیګر دې څه جدا رانه جانان دی څه مې زړه پر هر دی څه جدا رانه جانان دی. السلام علیکم قدرمنو، ستاسو په درون خدمت کې زه عمران خان اورکزی یو ځل بیا حاضر شوم. قدرمنو، زه نن په ډسټرک اورکزی په پیروزخیلو سیمه کې په پښتنو خاوره د پښتون شعر سره نن موجود یم. د ټول ناول به مونږ راشو او د خپل قدرمن شعر سره به خپله پیژندګلو وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو راغللی او ما ته په پروګرام کې بلنه راکړه. زما نوم همین دی او تخلص مې غمزده دی، د اورکزی ضلع د پیروزخیلو قوم میرباک سره تعلق ساتم. ډېره مننه مو کوو غمزده صاحب چې مونږ اورکزی ټي وي ته قیمتي وخت راکړو. غمزده صاحب ټول ناول به تر موږ د تپوس وکړو چې دغه تخلص غمزده او یقینا چې غمزده تاسو ښکارم دغه تخلص مو څنګه ځان دپاره خوښ کړو؟ بس دا د هر چا خپله خوښه وي، بس زما هم دا غمزده تخلص خوښ شوی. ډېره مننه. او غمزده صاحب یو تپوس بل کوم، دغه شاعري مو خپله دی، شاعري کې څه استاد لرئ او که څنګه؟ شاعري خو زه خپله کوم، تر اوسه پورې نو څوک چې استاد نشته دی، خو اراده لرم چې څوک استاد ځان نه وګورم، ځکه چې بې استاده هنر بیا کمزوری، نو انشاءالله اراده مې شته چې څوک استاد ځان نه وګوري. ډېره مننه. اوس په غمزده صاحب راشو د ستاسو شعر ته، غزل ته. نو ټول ناول به سره باندې پرځو کې غزل پرمیشن غوښتی دی، نو غزل به شریکوم. غزل نه مخکې دوه درې شعرونه دي. پاتې به نشي په خندا صاحبه، پاتې به نشي په خندا صاحبه، که ته خبر شولې لما صاحبه. مننه. ستا په تویز باندې به روغ شمه زه، ستا په تویز باندې به روغ شمه زه، دا راته ووایه ملا صاحبه، چې ستا د لاسه په ما څه تېرېږي، چې ستا د لاسه په ما څه تېرېږي، لږه خو وکړه اندازه صاحبه. زه دې په یو او په دوه پوښه نه کړم، زه دې په یو او په دوه پوښه نه کړم، رانه پسه شولې جدا صاحبه. او غزل دی هغه ماښام ډېر دردېدلی و زما للیه، هغه ماښام ډېر دردېدلی و زما للیه، چې به مې ته رخصتولې په ژړا للیه. مننه. او زه خو د یاره هر ماښام او مازدیګر یادوم، زه خو د یاره هر ماښام او مازدیګر یادوم، ووایه ما به یادوې په هره شپه للیه. مننه. او تاویل زمانه به بغیر زندگی څنګه تیروي، تاویل زمانه به بغیر زندگی څنګه تیروي، راشه اوس وګوره په خوله مې د مسکا للیه. مننه. تاویل زمانه به بغیر زندگی څنګه تیروي، راشه اوس وګوره په خوله مې د مسکا للیه. او چرې دې خو خوشحالي را نه کړه اشنا په ژوند کې، چرې دې خو خوشحالي را نه کړه اشنا په ژوند کې، چرې دې خو رسو نه کړله وفا للیه. او مننه. تاویل زمانه به بغیر زندگی څنګه تیروي، تاویل زمانه به بغیر زندگی څنګه تیروي، راشه اوس وګوره په خوله مې د مسکا للیه. مننه. او هغې به ما ته په سلګو سلګو کې داسې ویل، هغې به ما ته په سلګو سلګو کې داسې ویل، هغې به ما ته په سلګو سلګو کې داسې ویل، چېرته به بیا سره یو ځای شو غمزده للیه. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښکلی، ډېر ښکلی، ډېره مهرباني. غمزده صاحب یقینا چې په الفاظونو کې د ډېر غټ کمال دی، او د قدرمن اورېدونکي شاوري نو یقینا چې د غمزده صاحب په دې الفاظونو کې ذایقه شته، او که چېرې پرې پوه شوو. غمزده صاحب دغه رنګې زمونږ قدرمن چې کوم دي په بهر ملکونو کې مسافان رونه دي، هغه اکثر ګیله کوي چې زمونږ دپاره تاسو څه داسې نه ډلې کوي، نو د هغو دپاره څه داسې تاسو پرزو کړو په مونږ باندې؟ مننه کوم. ستاسو یو غزل به ورسره شریکم. غزل نه مخکې دوه درې شعرونه دي. کله زلفې جوړوې په آینه کې، کله زلفې جوړوې په آینه کې، کله زلفې جوړوې په آینه کې، کله شونډې سرې کوې په آینه کې. او ستا د حسن په ښکلا کې کمې نشته، ستا د حسن په ښکلا کې کمې نشته، ستا د حسن په ښکلا کې کمې نشته، نو بیا څه لا حال وهې په آینه کې. مننه. او ستا د حسن په ښکلا کې کمې نشته، نو بیا څه لا حال وهې په آینه کې. او عاشقان لکه پتنګ په تا سوځېږي، عاشقان
لکه پتنګ په تا سوځېږي ته چې شمې بلوې په آینه کې. ډېر ښه ډېر مننه. او دا رڼا چې ښکاره په ټول جهان ده. دا رڼا چې ښکاره په ټول جهان دا رڼا چې ښکاره په ټول جهان ده ښکارې ته لکه سپوږمۍ په آینه کې. مننه. او غزل دی زما په زړه کې چې دیره دی واوه. زما په زړه کې چې دیره دی واوه دا سړی څومره عجیبه دی واوه. مننه. زما په زړه کې چې دیره دی واوه دا سړی څومره عجیبه دی واوه. پرون یې لاسو کې تسبیح ګرځوي. پرون یې لاسو کې تسبیح ګرځوي نن یې په لاسو کې نشه دی واوه. مننه. او دا سړی څه کوي په دې کوڅو کې؟ دا سړی څه کوي په دې کوڅو کې؟ دا سړی څه کوي په دې کوڅو کې دا چې ګرځېږي نیمه شپه دی واوه. مننه. دا سړی څه کوي په دې کوڅو کې دا چې ګرځېږي نیمه شپه دی واوه. د دنیا خلک تر سپوږمۍ وخته. دنیا خلک تر سپوږمۍ وخته. د دنیا خلک تر سپوږمۍ وخته زما پښتون ورور لاوده دی واوه. د دنیا خلک تر سپوږمۍ وخته زما پښتون ورور لاوده دی واوه. بیا اراده یې د چا مر کړې ده. بیا اراده یې د چا مر کړې ده بیا یې وخلې دندسه دی واوه. مننه. او آخري مقطع ده ستا غمزده پسې څوک چرته رسي. ستا غمزده پسې څوک چرته رسي. ستا غمزده پسې څوک چرته رسي ستا غمزده خو غمزده دی واوه. ډېر ډېر ښکلی ډېر زبردست. یقینا ډېر ښکلی او ډېر ګټور. قدرمنو دا و غمزده صاحب زموږ سره خپل غزلونه او شعرونه په اولني پروګرام کې شامل کړو. د غمزده صاحب نه موږ ډېره مننه کوو. قدرمنو زموږ د اورکزۍ ټي وي پروګرام نن تر دې وخته پورې و او تر بل پروګرام پورې ستاسو نه غواړو اجازت په بخښونکي رب ذوالجلال مسپارم. د لوی خدای په امان.